او یوه مسله بله هغوی نظرینې سره دا سپیشل دا د عربې چې د میش چې کیم احناف دي دغې په خدمت شه گزارش دی حنفي المسلک دي کیم خلکان تروی سوزا وتر دي هغه لاس دي دولس دي شل دي په کیم عمل وکي په عملو پسې وکي په دا پسې وکي شلې په ور پسې وکي دا یوه مسله واضحه ده چې تروی شل رکعته دي احناف چې څوک د امام خلیفه د مسلک ولا خلق دی هغه د پورا شل رکعته دي میشه نور سره په دا دلیل یای عادت نه پرې چې تاسو کیما خلاجی ګر اشارت نه جوړ کړی دی ډېر دی هي وای اختلاف نه کړی دا خو فاصله کې فجر بادشاہونه د شهر ایچکو مو ټول په دا پسې ډېر غټ لټون وکم مفتي صاحب ډېر غټ تحقیق مې پسې وکم لہذا تروی شل رکعته دي چې کیم ملګری شل رکعته تروی نه کو وته رکعته وکو لس رکعته وکو هغې د پوره ضروري دو چې د بقیه لس رکعتو خپلې پیره کوي چې د شل رکعته تیره شي دا د چا د پوره جایزه نه ده چې تروی د لس رکعته وکي یا 12 رکعته وکي ځکه چې دا د یوه امام مسلک دای نه دا خو په دا ورسته حالاتو کې ګډوډ کړی دی لہذا تروی شل رکعته دي د امام ابو حنیفه په مسلک شل رکعتو کوي چا د پوره په دښت کې دي کچیرې داسې امام و بیا د پګ نه بعد هغه خپلې کچیرې وکړې چا وته رکعته په چا پسې 12 رکعه هغه باقي یو خپلې پیره کوي غوښي چې شل ته د تعداد ورسي شل رکعته دي پیره شي جزاکم الله